بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو غیرتمنو د قبایلي علاقو اوسیدونکو مشرانو شزلمو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګریو، یقینا چې په دا الیکشنو او په داسې موقعو چې په کومو موقعو باندې ووټ نږدې وي یا ووټ اچول وي پاکې ځینې خبرې و دې یا خلکو سره نوستای میلوېدل یا یقینا چې خلکو ته په غلط نظر کسي. خو نن دا ویډیو چې زه جاري کوم د تاسو له یو پیغام درکول غواړم، صرف او صرف د غریبو خلکو، د بېوسه خلکو، د متاثرینو، هغه متاثرین چې کوم په دې لوکې نه بې سر و ساماني حالت کې تللي وو یا دلته یې مشران شهید دي، پلار یې شهید دی، وروڼه یې شهید شوي دي. هغو ټولو له زه دا پیغام درکوم چې د یو لوی عالم فاضل عالم نه یو پوښتنه وشوه، یو تپوس ترې وشو چې یاره قومونه کله تباه کېږي؟ نو هغه جواب ډېر په لنډو ټکو ورکړو چې قومونه کله د ښه او د بد تمیز ختم کړي نو قومونه ولې تباه کېږي. زه ویم چې د غریبو خلکو د اواز اوچتولو، د غریبو خلکو د مرستې او د تعاون کولو خلک ټوله دنیا پیژني. په دا علاقه کې چې کله اپریشن شروع شوې او د خلک بې سر و ساماني حالت کې ووتل، متاثرین شول و د قبایلي علاقو خلک در په در شول، بې سهاره شول، بې کوره شول، د غور زګور بند شو. نو په دا وخت کې دا مولدوره خلک ټول غیب وو، د دغو نه نماینده وو نه په خپله دا موجود وو. نو دغو خلکو که زه نن ویم چې مو خدمت کړی دی نو خلکو موله ډېر لوی عزت هم راکړی دی، خو دا عزت برقرار ساتل دا رول و دا د تاسو چې کوم مرستې او تعاون و دا د غریبو خلکو سره د مخلصو خلکو سره برقرار ساتل د دغه وخت ضرورت دی. په علاقه کې بلدیاتي الیکشن دی او که په دا کې اوس خلک وایي چې زه د دغه ولس خدمتګار یم یا زه دغه له منډه وم، نو زه به دا ویم چې مونه غریب سړی په د علاقه کې نه و، همدا خل مالدار هم و، دغو خلکو سره وسایل هم و، دا خل په د علاقه کې مو نن نه دي پیدا، ډېر وخت نه پیدا دي و ډېر وخت نه چې کوم دی په د علاقه کې د علاقې د خلکو سره په د علاقه کې اوسېږي. نو لہذا پکور خدا دی چې په ټیم سره دغو د دغه ولس اواز اوچت کړی وای، دغو سره نوس وای. خو اوس چونکې الیکشن دی، آج سړی څوک خپل ځان پکې سپا کول غواړي، څوک پکې مال او حال له تحفظ ورکول غواړي، په دا کې څوک چې کوم دی صرف خپل شخصیت پې جوړول غواړي. لہذا دغله چې کوم دی نمایندګي نشي ویل. نماینده هغه خلک دي چې چا مسلسل د دغو خلکو د حقوقو اواز اوچت کړی. په د علاقه کې د کرونا وبا راغله، موجوده دو وخت کې به زه خبره وکړم دا مولدوره خلک چېرته وو چې دا ټرکونه اوس و دا پیسې تقسیموي، دا خلک چېرته وو؟ پکار و چې دا ټرکونه یې ډکول او د خلکو یې تقسیمولی. پاکې کردار د خلکو معلوم دی. بیا یې دا نه مخکې چې کوم اپریشن وی د حاکم کردار معلوم دی. ډېرو خلکو د غریبو خلکو ټویلونه خپلو کورونو له راوړي دي او په کورونو کې یې لګولي دي، دا کردار هم د خلکو معلوم دی. زه خو ویم چېرڅو چې یو ځل بیا د غریبو خلکو مرسته وکړو په د علاقه کې د پی ټي آی حکومت دی هم په صوبایي او هم په وفاقي سطح باندې، او که بالفرض غلط سړی روچي د پارټۍ نه خطا سړی روچي نو په د علاقه کې لطیف لالا جوړ شوی و، خو په وفاق کې مخالف ګوند و، جماعت و، نو په هغې کې لطیف لالا ډېر تکړه سړی و خو لوړو روغلو څه ونه کړل. نو لہذا زم دا ویم چې په دا علاقه کې د پی ټي آی ورکران ولاړ دي، د پی ټي آی په ټیکټ باندې ملګري ولاړ دي، که هغه تحصیل په سطح دي او که هغه کونسل په سطح دي. د قبایلو ټولو مشرانو شازلمو کشرانو له د مو دا اپیل دی چې سټریکټلی یې سپورټ کو ووټ ورکو و د موږ د سره هماغه وعدې دي ملک وسایل و تاسو پکې حصه انشاءالله چې تاسو له بې رسوو، تاسو مرسته تعاون دا به په یو صورت نه پرېږدو او په کوم ځای کې چې د قبایلو د حقوقو خبر رسي که هغه د
پیښورو سره به دا باونډري وال باندې وي یا که هغه د قبایلو د دغې علاقې د خلکو د سروې په حوالې سره وي یا هغو د ډیولپمنټ په حوالې سره وي د واټر سپلای سکیم په حوالې سره وي انشاءالله العزیز دا به موږ د ریشو په بنیاد باندې او په میرټ باندې او په دا کې به 100% ترانسپیرنسي وي دا به سرله رسوو ډېره مننه یو ځل بیا ټول له د مو د اپیل دی چې بیډ له وټ ورکو ډېره مننه السلام علیکم